السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نوم ابوبکر بختیار خان دی او تاسو ته څنګه پته ده رمضان ختم شو نو وړوکی اختر را روان دي. ټول نه پهلې به زه تاسو غونډو ته مبارکي درکول غواړم. څوک د ملکه بارم دي څوک د ملک دننه دي خو زه به تاسو ته مبارکي درکول غواړم د خپل طرفه د خپل خاندان طرفه خپل سټوډیو طرفه خپل یاران طرفه خپل دوستان طرفه. خو دا زه به تاسو ته په دې هغه وړوکی اختر باندې څه ویل غواړم. وړوکی اختر ډېره زیاته اهم ورځ ده او دا ورځ حضرت محمد صلی الله علیه و آله وبارک وسلم خپله لومبې شروع کړې وه. په دې کې دا ورځ چې دی په رمضان نه بعد روژو نه بعد هغه کېږي مناویږي چې په شوال د لومبۍ ورځ نه واله درېیمه ورځ راوړي. زه به تاسو ته د دې هغه درکول غواړم مبارکي چې یوه میاشت ختم شوه د نوې میاشت مبارکي به درکول غواړم. په دې کې خلکه خوراک ورکوي چې کم خلک غریب دي کم خلکو ته د دې ضرورت دی نو هغې ته څه وایي زکات الفطر. او په دې کې یو هغه اذان کېږي اهم اذان او هغه ولې کېږي ځکه روژو کې خلکه هغه عبادتونو کې بیا داسې نه شي چې خلکه ایر کړي دا هغه نو عبادتونه لږه خوښ نو هغه چې خپل الله ورته دوباره را یاد کړي. او دا زکات الفطر چې دی د اختر د هغه نه د لمونځ نه پیل کېږي. دا خلکه د شکریا هم ادا کوي د الله ولې ځکه الله پاک د هغې ته موقع ورکړه چې په رمضان کې پوره د عبادتونه وکړي عبادتونو کې لمونځونه وکړي او دا ډېر کم خلکو ته میلاو شوي څه خلک پکې ډېر زیات بد کارونه هم کوي. په دې ورځ باندې خلک د دې هم شکریا ادا کوي چې لکه 30 روژې به خلکو ونیسلې او لومبنۍ روژه وه نو هغه کوجه واده دي. ډېر خلکه ځي شاپینګ کوي سامان اخلي کپړې اخلي بوټان اخلي. خو زه به الف خان کاکا ته هم شکریا ادا کوم د سټوډیو ته چې ډېر خلکو دپاره اسانه کړه د غم یې بچ کړل څه غم نه خلک خو به لاړ شي پیسو د هغه نه خرچې نه بچ کړل. او زه تاسو ته هم ویل غواړم چې تاسو هم کوشش کوئ چې خلکو ته زیات سامان ورکړئ او څومره سره کولی شئ نو هومره زیات ورکړئ نه څومره کولی شئ نه کوشش کوئ چې لږ زیات ورکړئ. دا یو ډېر زیات اهم هغه دی فیسټیول دی په مسلم کمیونټي کې. دا چې دی دا ورځ چې دی د هغه الله پاک ته شکریا کول دپاره جوړه ده او دې ورځو کې خلکه د دې هم شکریا ادا کوي چې روژې ختمې شوې او بل میاشت هم ادا شوه. خو ډېر خلکه زه هوایي فایرنګ به کېږي څنګه ما تاسو ته ویلي چې رمضان کې خلکه نه کوي خلکه غلط کارونه هم پرېږدي او د هوایي فایرنګ هم پرېږدي نو بیا خلکه شروع کړي خو په رمضان نه بعد تاسو کوشش کوئ چې څومره مو درولې وه هومره کو او خلکه دا غلط کارونه څنګه نشې شو دا کارونه پرېږدي په هغه کې خو بیا یې شروع کړي. نو زه تاسو ته لږ کوم دا څومره ودرولې ده آینه زیات ودروئ بس دا دومره هغه کوئ تاسو ډېر به هغه وشي. والسلام جزاک الله. زه به تاسو سره خبرې کوم په بل انټرویو کې انشاءالله.